بسم الله الرحمن الرحيم. دویم شعر زمورا الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. ناظم رحمت الله علیه خپل کتاب شروع د حمد نو کړل ځکه چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هر یو د نیکی کار چې هغه د الله تعالی د حمد نه شروع شي دا برکت والی او کچره د الله تعالی د حمد نه علاوه شروع شي نو دا د برکت نه خالی وي مقطوع عن الشرف د برکت نسوي خالی وي. نو دی وجنا ناظم رحمت الله علیه د الله تعالی د حمد سره شروع کړل. حمد ویلی شي د الله تعالی تعریف ده د الله تعالی شکر ادا کول. نو چونکی دا نظم زری رحمت الله علیه لیکلو او دا چونکی د الله تعالی په مدد یو لیکلو کنه نو دی وجنا سی ویل الحمدلله سی ویل الحمدلله. بعض علمان وی حمد چې کوم دی دا په څلور قسمه دی. حمد په څو قسمه دی؟ په څلور قسمه دی. یو حمد چې کوم دی تعریف نو دا واجب دی یو څه واجب دی او یو حمد چې کوم دی دا مستحب دی یو حمد څه دی او یو حمد چې کوم دی دا مکروه دی یو حمد څه دی مکروه دی. او اوس حمد واجب کم یو دی او حمد مستحب کم یو دی او دغه شان حمد مکروه او یو سره بلم ذکر کړی دی زیور به تابع یو حمد چې کوم دی هغه واجب دی یو حمد دا مستحب دی او یو حمد دا حرام دی او یو حمد چې کوم دی دا مکروه دی. اوس یو انسان دی هغه جمعې خطبه ورکوي د جمعې خطبه کې حمد چې کوم دی دا واجب دی او مستحب چې یو انسان نکاح تړي څه تړي هغه چا بوت لیکور ته چې استاد نکاح وتړه او ته الحمدلله محمد هو محمد به دا مستحب دی. یا سفر نرالی یا انتروش دی وکړه مو ته برنجي وایي څوک ته انتروش وایي حمد ویل مستحب دی. یا روټي دی وخړله الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا. یا د خوب نه پاسې دی مسوي الحمدلله الذي احيانا. تقشانتي باتروم دي استعمال کروزي نو بیا سره الحمدلله الذي وعافاني. صحیح شو. ودا حمد دا مستحب دی دا حمد سری. حرام حمد کوم دی چې الحمدلله ته او حرام دی. لکه مثال په تور یو ګناه دی وکړه الله تعالی زمونه نه کوي خو یو انسان زنا وکړله شراب وسکل ها بل د ګناه کار او هغه نه پس وي الحمدلله. ودا سری حمد دی خدا حمد حرام دی حمد سری او یو مکروه دی حمد کې خو مکروه دی. لکه یو انسان هغه باتروم کې ناس دی او الحمدلله دا بار وکړه د نویل نه دی پکار دا به مکروه راځي دا سره راځي مکروه. نو په څلور قسم شو حمد واجب د جمعې په خطبه کې مستحب د روټې نه پس د وبو نه پس لار نه پس دا مستحب دی. حرام د ګناه نه پس الحمدلله ولا حرام دی او د ګندګي وغیرہ زینو کې الحمدلله ولا سری مکروه دی. صحیح شو. نو فرمای الحمدلله تمام تعریفونه چا لره دي الله تعالی لره. وصلى الله او رحمت دی د الله تعالی على نبيه
فخبل نبي باندې رحمت دې د الله تعالی بچا باندې ومصطفاه او فخبل ورکلی شي باندې فخبل ورکلی شي باندې چې په انبیاو کې غوړه دي په هغه باندې د الله تعالی رحمت دلته یو مسله راغلی ده هغه دا چې صلات عالمان وي چې د الله تعالی د طرف نوي نو معنی رحمت ته معنی څه ده وصلى الله نو دا چې الله تعالی طرف ته نسبت وي معنی څه ده رحمت ده او چې فرشتو طرف ته وي نو بیا ته معنی استغفار ده او د انسانانو طرف ته وي نو بیا ته دعا تضرع دا ته بیا مراد دي کدا خبر باندې نه پوهیږي مو پوهیږي خو معنی یاد کړئ الحمدلله هو تمام تعرفون الله لري تمام تعرفون وصلى الله رحمت دی د الله تعالی على نبيه خپل نبی باندې ومصطفاه او خپل غورکلی شی باندې دلته وی تناظر راغلي دي علما چې کوم دی ویل توجه کې الله تعالی په قران شریف کې فرمایي یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تاسو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې صلات او سلام دعا وایي صلات او سلام جزر رحمت الله علیه وصلی الله علیه صرف صلات علیه سلام نه درته نو امام نووي رحمت الله علیه دی صالحین چې لیکل دي مسلم شریف شرح هم کړی دی باز ډیر دوی عالم تیر شوی دی ډیر کوم عمره کې وفات شوی دی واده نه کړی نو دی و چې دا مکروه دي یوازې صلات راوړل لاسري مکروه دي نو دینه زکریا انصاری رحمت الله علیه جواب کړی دی یرا په لیکلو کې خو سلام نه دی ویلی په خله به ویلی لکه وصلی الله لیکل دی په خله سره سلام هم ویلی دی چې په نبی علیہ السلام دی صلوات و سلام دوانه نو په خله دوانه ویلی دی په لیکلو کې یو راوړی دی په خبره باندې پوه شوي امام نووي څه کوي صلات یوازې راوړل سي مکروه دی یوازې راوړل سي نو جواب زکریا انصاری څه کړی دی په خله به ویلی په خله به مولا علی قاری سے وې د زور موډر دی نه دی مکروه جایز دی اکتفا به یو باندې جایز دی مسلم شریف تاسو نه دی ویلې هغه تاسو خطبه کې څه ویلې یو باندې اکتفا جایز دی علما پر روان دي ها دی وجناغه په دې باندې مستقل رساله ولیکله مولا علی قاری سے په دې باندې ځان ته مستقل رساله لیکلې ده چې یوازې صلات راوړل دا مکروه نه دی بلکې جایز دی دې خبره باندې ورسېدلې ها درود چې کوم دی په نبی علیہ السلام باندې بعض عالمان وایي چې دا په عمر کې یو ځل واجب دی په عمر کې یو ځل درود شریف ویل ځکه الله تعالی حکم کړی دی یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما یو ځل درود شریف وی بیا مخکې زو او دا مذهب د امام مالک رحمت الله علیه دی او زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی او بعض عالمان وایي چې نه په هر یو منځ کې تشهود نه پس درود چې کوم دی دا واجب دی او دا د امام شافعي رحمت الله علیه او یو قول د امام احمد سیب هم دقه نقل امام طحاوی رحمت الله علیه وی چې دیم د وجوبیت قائل چې کلم د الله د نبی علیہ السلام نوم مبارک په مجلس کې ذکر شي امام طحاوی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب یو لوی امام دی یو عالم دی نو دی وی چې کلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک ذکر شي په یو مجلس کې او دی درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ویل سړي واجب دی صحیح شو دی باندې ورسېدلې ښه قسطلانی رحمت الله علیه دا د بخاری شریف شرح لیکلی د ارشاد الساری ډیره زبردست شرح ده هغه یو تقسیم کړی دی هغه وی د پیغمبرانو د ټول نمونه د عجمی دي لیکن د محمد صلی الله علیه وسلم اسماعیل علیه السلام د صالح علیه السلام د شعیب علیه السلام او د هود علیه السلام دا نمونه د عربی دي دا نمونه سری او چې وسره د آدم علیه السلام نوم هم عربي شمیرل دي صحیح شو بیا په پیغمبرانو کې سره رسولان دي سره انبیا دي د باندې که څوک پويږي خدای کنه پويږي نو سي اوري چا د ذهن کې بیا راشي که څوک لیکي ځان ته دی ولیکي رسولان دا علما فرمای چې دا 313 الله تعالی را لګلی
رسولان سونه راغلي دي 313 او پیغمبران انبیاء کرام دا بعض عالمان وایي چې 1,24,000 راغلي دي او چا 2 لک هم ذکر کړی دي انبیاء کرام 1,24,000 یا چا 2 لک هم ذکر کړی دي اولو العزم چې کوم دي چې دا چا د پر اولو العزم لفظ الله تعالی استعمال کړی دی یا اولو العزم د دې پر لفظ استعماليږي هغه 15 پیغمبران دي چې ډېر تکلیفونه برداشت کړي یو زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی یو نوح علیه السلام دی دا اولو العزم پیغمبران دي ها زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دویم نوح علیه السلام دریم ابراهیم علیه السلام څلورم موسی علیه السلام او پنځم عیسی علیه السلام دا 15 پیغمبران اولو العزم دي دا 15 پیغمبران څه دي اولو العزم نو دلته ګوره شعر ته بیا وګوره الحمدلله تمام تعریفونه چاله لري نو کاغه تاسو دا خبر نم درځي چې حمد فصلو قسمه د خیر دي خودونه یادوي چې د حمد معنا د تعریف ټول تعریفونه چاله لري الله تعالی لري وصلى الله او رحمت دی د الله تعالی على نبيه بخپل پیغمبر باندې بخپل نبی باندې او تاسو تموي چې انبیاء کرام څونه راغلي دي 1,24,000 یا 2 لک چا دام لیکلي دي او رسولان څونه دي 313 او اولو العزم پکې څو دي بخپل نبی باندې الله تعالی رحمت وی ومصطفاه او بغورکلی شی باندې مصطفی په معنا د مختار سره راځي او مصطفى د صفوان دي سنه دي صفوا صفوا درېونه حرکات پر راځي او دا خالص تویل شي ستویل شي د هر یو سیس خالص تصفو ویل شي ګوره الله تعالی فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا دا کتاب می هغه چاته ورکړ چې خپل بندگانو ته می چان کو سمې کو چان می کو غره می کو ته یو سیز علي دلته باروزه په لکه ټماټر راکنو سی جدای خي سی چانکړي جدای خي دا عام چې پراتینو دا په شل روپې دی او چې چانکړي منزوسي ار یو میوه ګوره پکې کنه نو صفوا ویل شي دا ار یو سیز خالص ته ویل شي دا هر یو سیز نو الله تعالی په دې ټول پیغمبرانو کې زموږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خاص کړو کنه اخیری پیغمبر دی دا الله تعالی محبوب دی نو مصطفی ورته زکوي دی وجنه یو حدیث راغلی دی مسلم شریف کې کتاب الفضائل کې او ترمذی شریف کې کتاب المناقب کې راغلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان الله اصطفى کنانا چې الله تعالی کنانا د اسماعیل علیہ السلام د اولاد نه دا غوړه کړله او بیا د کنانا نه چې کوم دي قریش غوړه کړل او په قریشو کې بیا بنی هاشم غوړه کړل او په بنی هاشمو کې ویزه غوړه کړل نو بیا حدیث کې راځي چې زه د غورو نه چې کوم دی غوړه یم فانا خيار من خيار چې زه د خيار یعنی د غورو نه غوړه یم یعنی د یو قبیله غوړه کا د بل قبیله کې بیا یو قبیله غوړه کا یو خاندان غوړه کا بیا په خاندان کې ویزه غوړه کړم په بنی هاشم کې زه غوړه کړم نو مصطفی معنی د غوړه مصطفی څه معنی ده غوړه او دا چې افانا خيار من خيار چې کوم دی دا امام حاکم سے په مستدرک کې ذکر کړي په خپل کتاب کې په کتاب معرفت الصحابه کې او د فضائل د قریشو کې دا روایت ذکر کړي نو فرمای بس تقدور خبرې کړه یا دینین خیر خدای یاد کې الحمدلله تمام تعریفون الله لري تمام وصلى الله رحمت دی د الله تعالی على نبيه بخبل نبی باندې ومصطفاه او بخبل غورکلی شي باندې کتاب راک یو ځل شیر وې شابه نه صحیح شو الحمد لله سمعنا شو تمام تعرفنا وصلى الله الله رحمت نازل کی ید الله تعالی رحمت دی وی علی نبیه بچا باندې ومصطفاه بچا باندې ورکلی شی باندې بچا باندې
هغه څوک دی څوک نه دی نو سبب ان شاء الله وي محمد و آله و صحبه دغه برازي ان شاء الله دې کې بیا نور بحثونه دی بیا وایو که په ډیرو خبرو نه پوه شوي په دغه دوه خبرې یاد کړئ لاول شروع وایي څه دی معنی یو کسو کې مناسب تاسو کې معنی انا په خپل نبی باندې ها ورته شي یاد بشي ان شاء الله ویاړه ها